د رمضان المبارک برکتی میاشتا چې الله تعالی په دې کې په کثرت سره خلق معاف کوي، خو لیکن دې برکتی میاش کې بیا هم الله تعالی سلور قسمه خلق چې دی هغه نه معاف کوي. په هغه سلور قسمه خلقو کې یو قسم هغه خلق دی چې هغه د خپل مور او پلار نافرمانه وي، د خپل مور او پلار عزت نه کوي، خپل مور او پلار چې دی هغه سپکوي، د خپل مور او پلار چې دی سپکاواله کوي. نو په دې رمضان په دې میاشت کې پکار دی چې خپل مور او پلار مونږ راضي کو، داغو تابعداري شروع کو، داغو عزت او تکریم شروع کو چې الله تعالی په دې برکتی میاشت کې زمونږه بخنه وکي. دویم هغه قسم خلق دی چې هغه رشتہ داری هغه نه پالي، هغه دشمنی ساتي، هغه رشتہ داری نه ساتي، یو په خپل باندې د خپل خپلوانو سره چې قطع تعلقي کوي هغه رشتہ داری نه ساتي. او بل دا دی چې د دوه رشتہ دارانو په منځ کې دی یو رکاوټ دی، دوه رشتہ داران یو بل ته نه ورنږدې کوي، دا هغوی په منځ کې چې دی نو دی ور بلول بلي. نو داسې قسم خلق هم الله تعالی د دې رمضان په دې میاشت کې هغه نه معاف کوي. او دریم نمبر هغه خلق چې هغه عادي شرابي وي، دا هغه ژوند چې دی هغه د شرابو سره چې دی هغه بلد شوی دی، هغه په کثرت سره چې دی هغه شراب سکي. نو الله تعالی د دې رمضان په دې برکتی میاشت کې د دې شرابي چې هغه عادي وي هغه نه معاف کوي. پکار دا ده چې داسې قسم خلق چې هغه د شراب عادي وي په دې روزه کې چې موږ الله ته چې توبه وکړو، استغفار وکړو او د شرابو نه چې خپل ځان چې خلاص کو چې الله زمونږه بخنه وکړي او موږ معاف کړي. او څلورم نمبر هغه قسم خلق چې هغه کینه ساتي، پزلونو کې چاته نفرت ساتي، پزلونو کې چانه انتقام اخیستلو ته په انتظار باندې ناسي. نو داسې قسم خلق چې هغه کینه ساتي د رمضان په دې برکتی میاشت کې الله تعالی د هغوی مغفرت نه نصیب کوي.